بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وما هم أو نودا جادوگران بضارین ضرر رسون کی به پدی جادو سرا من احد حجاتهم الا باذن الله مگر پا ارادی اللہ تعالی سرا ويتعلمون او دیز دکولو ما علم يضرهم چی ضرر رسول دیتا ولا ينفعهم او فیدین رسول دیتا ولقد علموا او یقینا دی پویو لمن خامها آسوب اشتراهو شوای غستو دی سحر لرا ما له فی الآخرت نبید را پارپ آخرت کی من خلاق صحیصا ولبئس ما والبتبت حاسد شرابه چدی خرس کلو پائی سرا انفسهم زانو نخپل لو كانوا يعلمون کاش کچری دی پوئی دی ولو انهم آمنوا کاش کچری دی ایمان راوڑے وے واتقوا او پرہیزگاری کھڑے وے لمثوبۃ البت لگونت ثواب من عند اللہ د جانب د اللہ تعالی خیر دیر ورده لو کانو یعلمون کاش کچر دی پوئی دی پا آیت مبارکہ کے د یہودو مذمت او دائی خباستون بیانی گی چی دید اللہ کتاب یقینی علم او فیدمن علم یا پریخودو پس سحر پسی پا جادو پسی روان شو اغای غرقو دا اللہ کتاب رستو کو علم حاصل کو چاگی دیتا دا آخرت نقصان ورکو فیدے و تور نکلا او کم علم چی دیل حاصلول پکارو چا دنیا کم فیدمند و آخرت کم فیدمند چی دا اللہ دا کتاب علم دے اغای حاصل نکو قرآن کریم دی مذمت بیانی چی دی خلقو سرد علم دا کارو کو دی خبو ادل چی دامون کا میلم زکو دا جادو دا خطرناک تے او دا نقصان دہ دے پا دنیا کے مو پا آخرت کے مو او داعی دا نقصاناتنم خبردارو داعی باوجود دنیا دا اغراض دا پارا و دا مفادات دا پارا دا سحر حاصل کو او دا اللہ دا کتاب حاصل نکو قرآن کریم میں کاش کچر دی پا دی خبر پوئی دی کہ منگا سمر غٹ نقصانو کو او منگ سمر غٹ تاوانو کو وما هم بضارین مخی جملہ کی دا بیان شو کہ دے ساحرانو جادوگرانو با د سحر په زور سره
د ښځې او د خاوند منځ کې به فرق راوسته او جدایي به راوسته، هغې به د یو بل نه بدزن کړو، جدا به کړو، طلاق نوبت به راغی. دارنګې نور هم بله خرابۍ به دې کولې، د دو دوستانو منځ کې، د پلارو او دارنګې د زوی منځ کې، د رونو منځ کې تفریق به راوستو، نور خلکو ته به جسمانی مالی تکلیف به رسو، لکه د سحر په زور سره دا کارونه کیږي. د دې نه یو دعوه پیدا کېده، لکه ساحر چې هر څه غواړي نو هر څه به کي، که ساحر یو سړی مړ کي او که ژوندي کیږي، او که ساحر چاته فایده ورکړي او که چاته نقصان ورکړي نو هر څه کولی شي. انسان د ساحر مقابله کې لکه بې بسه دی، ځکه ساحر سره قوت د سحر دی او هغه چې څه غواړي نو کیږي، نو چې په چا باندې کی مسحور نو هغه بالکل بې بسه او بې اختیاره دی. نو قرآن کریم وی چې نه، د الله د ارادې او د اجازت او د اذن نه بغیر څوک چاته هم هېڅ قسم نقصان نشي رسولی. دا ساحر چې کوم سحر کی د الله تعالی اراده ورسره شامله شي نو دا کار وشي، او که الله تعالی اراده نه کړي نو ساحر به سحر وکړي او تمام اسباب به اختیار کړي، لیکن مسحور ته به هېڅ قسم نقصان ونه رسي. د دې مطلب دا دی چې ساحر د په خپلو سحر باندې او په اسبابو مکمل اعتماد دی نه کړي، او دا نه وي چې ګنې ماته م الله تعالی یو خدایي قوت او طاقت راکړو چې څه غواړم هغه به کومه، هر څه ګنې زما په لاسو کې دي، د یو انسان فایده او نقصان او موت او حیات ګنې زما په لاسو کې دی، نو داسې نه ده. دې په دې کې د الله تعالی حکم او ارادې ته محتاج دی. حقیقت کې ساحر په آزمائش کې دی او مسحور په آزمائش کې دی. ساحر چې سحر کی نو الله تعالی ګوري چې تا سره معمولی ورته قوت او طاقت دی، ته یې څنګه استعمالوې، د خپل دفاع دپاره او که نه بل ته پرې نقصان رسې. او مسحور هم الله تعالی ګوري چې د باندې سحر وشو نو دې صبر کی او که نه کی، او دیم دا چې د سحر د ختمولو دپاره او د توړ دپاره دې کومه طریقه اختیاري، د توړ دپاره دې د کفر او د شرک لارې اختیاري، او که نه دې اسلامي دایره کې دننه دننه د هغې توړ کړي. اسلام کې د یو خبرې کمی نشته دی، د هر څیز توړ پکې شته دی، که د اعلی نه اعلی او د اوچت نه اوچت سحر څوک وکړي، چې کالا جادو دی او که بل جادو دی، هر قسمه وي، اسلام خود کفیل دی او اسلام خود مختار دی، او په اسلام کې د هر څه توړ شته دی. په نبی علیه السلام باندې خطرناک جادو شوی دی. نبی علیه السلام نه چې ته یهودي له تللی دی، نه چې ته یو مشرک له تللی دی، نه چې ته بنګال ته تللی دی چې دا د پلانکي جادو دی او دا پلانکي جادو. هېڅ قسمه غیر شرعي عمل نبی علیه السلام نه دی کړی. دغه دو سورتونه اخرني، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، چې دې ته معوذتین وي. معوذتین د اسم فاعل په صیغې سره پناه ورکوونکي. لفظي معنی د معوذتین هغه دوه سورتونه چې دا پناه ورکوونکي د خپل ویونکي ته. دا دو سورتونه نبی علیه السلام ویلي دي د جبریل علیه السلام په القا سره، او په دې دو سورتونو د وجې نه هغه خطرناک جادو خود به خود ختم شوی دی. نو هېڅ داسې یو طریقه به نه اختیارو د سحر د توړ دپاره او د جادو د ختمولو دپاره، یا د آسیب او د جناتو د لرکولو دپاره چې هغه د غیر شرعي وي، چې ګنې وینه به دغه کې، یا داسې یو حیوان ته به نقصان ورسوي، یو ژوندي حیوان به خښ کې په ځمکه کې
لکه نن سبا د سحر د طور دپاره مختلفې طریقې خلک اختیاري. سحر په مختلفو طریقو سره کوي او په مختلفو طریقو سره ختمي. توره چرګه به ژوندۍ، پای کې به ازغي او پای کې به مالوچ او پای کې به څه دننه کېږي او بیا به یې وګنډي په ژوندۍ چرګه. هغه په یو زوړ قبر سر ته به خښه کړي، په بل سړي باندې به جادو شي. دا څونه ظلم دی او زیاتې دی. او په دې سره خلک سحر ختمي. نو دا ټولې طریقې غیر شرعي دي او جایز نه دي. اسلام کې ښکلې ښکلې طریقې صفا صفا شته دی. نو د جادو د طور دپاره قرآن کریم کې آیتونه موجود دي، د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ارشادات موجود دي، حدیثو کې دعاګانې موجود دي. منزل بهترین عمل دی. بهترین عمل د جادو راتول دپاره منزل دی. سهار او ماښام یو پیره دا 32 آیتونه دي او په دې کې د هر قسم سحر او جادو او هر قسم آسیب او جنات او اثراتو، نظر بد او د مخالفینو او د حاسدینو او د شرر پسندو، که زهریله زناوی او که زهریله انسان او که زهریله جن وي، هر څوک چې دی په هر شکل کې دی د هغې طور په منزل کې دی. د سورې بقره کې دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم کور کې چې سورې بقره وویلی شي هغه کور ته شیطان نشي داخلی دی. جنات کی جادو کیږي د شیطان په زور سره. ساحر انسانی شکل کې شیطان دی. در شیطان قوت او مدد حاصل کړي نو سحر یې کړی دی. چې کوم کور ته شیطان د سره نشي د شیطان اثر وسر ورسي. چې دا سورې بقره داسې یو مجرب عمل دی. نو اعمالو اهتمام پکار دی، دعاګانو اهتمام پکار دی. نو سحر او د ساحرانو تمام خبرې خود به خود به ختم شي. وما هم بضارین او نو دا جادوګران بضارین ضرر رسون کې به په دې جادو سره من احدین هیڅ چاته هم. بضارین باندې دا با راغلی ده او دا با زائده ده، خو په معنا کې یو ناشنا زور پیدا کړی دی. او مطلب دا دی چې دې جادوګرانو د ذرې برابر نقصان نشي رسولی چاته. که دا تمام جادوګران د دنیا را جمع شي او په یو انسان باندې جادو کول غواړي او الله اراده نه کړې ده هغه د متاثره کېدو، نو دا تمام جادوګران د دنیا او ردی دا جادو د ذرې برابر نقصان نشي رسولی. بضارین ضرر رسون کې یعنی معمولی ضرر رسون کې به د پدې جادو سره من احدین هیڅ چاته هم. یو لوی جادوګر او یو لوی ساحر دنیا ته را روان دی. خلقو لا جادو کم زیری دل دی، خلقو لا سحر کم زیری دی. دجال برازی لوی د دنیا لوی جادوگر اعظمو اخلا را روان دی. خلقو لا جادو کم زیری دل، خلقو لا سحر کم زیری دل دی. هغه دی دنیا کې ښکاره کیږي او ظهور به کیږي. هغه سره هم صرف دجل بوي، صرف دوکه بوي او صرف سحر بوي. د سحر او د دجل په زور باندې به دا کارونه به کیږي او خلق به حیران شي او د الله تعالی طرف نه یو عجیبه ازمایش به وي. او الله تعالی دې دغه د فتنو نه او دغه د جالونو نه موږ وساتي. هغه به لا راځي او نبی علیہ السلام 1400 کاله مخکې دغه د حفاظت اعمال ښودلي دي چې دا عمر لوی جادوګر بل نشته، دوکماز بل نشته. دجل دوکې ته وي، دجال ډیر غټ دوکباز ته وي. دومره غټ دوکباز چې د انسان ته به دا پته نه وي دا دې ټیک وي او که دې غلط وي. دومره لوی دوکباز او دومره لوی ازمایش دی
روایت کې راځي دجال به دعوه وکړي چې زه خدای یم، زه الله تعالی یم، او دا ښې فرشته به دې دجال ته وایي چې ته دروغ وایې، او دا خبر به څوک هم نه اوري، او دا ګسه فرشته به دې ښې فرشتې ته تا ریښه ووایي، او دا خبره به ټول خلک اوري، او دجال خلک به وایي چې وګورئ زما د خدای په دعوه نه زما دا فرشتې هم ګواهي کوي چې ته خدای یې. دا څونه لوی ازمایښت دی، څونه لوی امتحان دی، څونه لوی فتنه ده. حالانکه دا ګسه فرشته دی ښې فرشتې تا ریښه ووایي، او دا خبر خلک اوري، او دا ښې فرشتې خبره څوک هم نه اوري. دې کې یو اشکال پیدا شي چې دا خو عجیبه ازمایښت دی. خبره دا ده چې دجال په خپله وي چې زه خدای یم، دغه دا مونږ چې ټول عمر لا اله الا الله وایو، ته په یو خبر باندې الا الله نه وړی دی، الله نه ماته دجال ته به څنګه خدای وایي؟ دجال دې شل پیرې وي چې زه خدای یم، دجال تا ته مخامخ ښکاري، هغه دی په یو سترګه باندې مکمل کاڼه دی، بله سترګه د سره شتې نه، او یو ناشنا بیشت بلا ده، هغه ځان ته خدای وي. دا خو ډېر ښکلی خدای راغلی، خو ته ښکلی یې، ځان له خپل شکل نشي سمولی، ځان له خپلې سترګې نشي سمولی، د خیرن بچې هغه وایي زه خدای یم، او ته به ورته وایې دا خدای دی صرف د فرشتو په ګواهۍ باندې. نو دا دجال غټه فتنه ده. په نبی علیه السلام هغه 1400 کاله مخکې د هغه د پناه دپاره اعمال ښودلي دي. د سورې کهف اولني 10 آیاتونه او اخرینې رکو څوک چې سهار او ماښام وایي نو د دجال د جالونو نه او د دجال نه به دې محفوظ وي. من احد هیچ چاته هم الا باذن الله مگر په اجازت د الله تعالی سره، یعنی په ارادې د الله تعالی سره. اذن معنا به ته کې حکم نکو، دا نه چې ګنې الله تعالی حکم کړی جادوګر ته جادو کا نو دی به کو، دا د الله تعالی په ارادې سره. یعنی دا جادوګر جادو سره د الله تعالی اراده شامل شي، ناکار شي او سړی بیمار شي. ویتعلمون او دی زده کولو، دی جادوګرانو زده کولو، ما ها علم یضرهم چې ضرر یې رسو دیتا، ولا ينفعهم او فیدې نه ورکوله دیتا، دا هېڅ فیده خاص نه وه، او البته ضرر یې ډېرو، د دنیا هم ضرر دی، د آخرت هم ضرر دی. چاته تکلیف ورکول او چاته ایزا رسل دا لوی نقصان دی ستا دپاره، دنیا مو د آخرت مو. ولقد علمو او یقینا دی پویو، دا لامم دپاره تاکید دی او قدم دپاره تاکید دی، یقینا دی پویو، یعنی دی په دې خبره ښه پویو چې دا مونږ سکو دا غلط دی. دی جادوګرانو د یهودو چې جادو زده کو، دی د جادو په زده کولو باندې پویو چې دا مونږ کار غلط کو، او مونږ په تورات شریف کې د دې نه منع کړی شوي یو. سحر په دې دنیا په دې شریعت کې هم حرام دی، او د تورات کې هم دا سحر حرامو. لمن اشتراهو خامخا هغه څوک اشتراهو چې واخلي دې لره، چې چا دا سحر واغستو په دنیا کې. اشتراهو معنا اختارهو، چا چې دا سحر غوره کړو نو ماله فی الاخرت نبوی در پار پا آخرت کی من خلاق، خلاق نکره دا یعنی معمولی عیسا، معمولی ثواب بم ندر پار پا آخرت کی نی، ځکه دا سحر گناہ کبیره کم از کم دی، او دا یو د کفر یو قسم هم دی. سحر د گناہ کبیره دی پخپله، او د کفر یو قسم هم دی چې ته گناہ کبیره بار بار کې او پای سر خلکو ته تکلیف رسې، نو تا سر څه نیکۍ پاتې شوې،
او کلا کفر دی اختیار کړو تمام اعمال دی برباد شو. ولبئس ما شروا البته بد دی هغه څیزو شروا به چې دی خرڅ کړو پای سره. دا شروا په معنا د باو سره دی. دی خرڅ کړو دای په بدله کې انفسهم ځانونه خپلو، یعنی په سحر سره خپل ځان خرڅ کو، سحر واغستو او ځان یې خرڅ کو. انفسهم اصل کې دی ایمانهم، ایمان یې خرڅ کړی او سحر یې اغستی دی، او د ایمان نه تعبیر په انفسهم سره کو. روح البیان خپل نقطه لیکلې ده، وی د انسان فایده څه ده؟ انسان خو یا د ایمان لپاره فایدار، یا د علم لپاره، او یا د الله تعالی د معرفت لپاره او تقوا لپاره. او چې دا پکې نه دا جان څه جان دی، بیا دا انسان بیا څه انسان دی. نو انفسهم اصل کې دی ایمانهم، ایمان یې خرڅ کو او سحر واغستو. لو کانوا یعلمون کاش کچری دی پوی دی، کاش ارمان دی چې دی پوی دی په دې خبره چې دا موږ څومره غټ نقصان وکړو او څومره تاوان سودا وکړه. آیت کې باندې اشکال پیدا کیږي. اخیره کې لو کانوا یعلمون کاش کچری دی پوی دی، یعنی دی سره علم وي. دلته د دین د علم نفي وکړه او مخکې ولقد علمو دی پویو، الته ول علم ثابت کو چې دی علم وسره پویدل پار څه باندې. او د آیت په اخره کې کاش کچری دی پوی دی، یا به پویدلو یا به نه پویدلو. یو ځکه ول علم ثابتی او په اخره کې د علم نفي کی، په ظاهره کې تعارض شو، اشکال شو. جواب دا دی چې د علم مقصود دا دی چې انسان عمل وکړي او په انسان کې د الله تعالی یره پیدا شي، تقوا پیدا شي، خپل اخلاق پکې پیدا شي او خلکو ته فایده رسي او خلک د نقصان نه بچ کی. د علم مقصود هدک دی. نو دی سره علم هو په علم په مقتضا باندې عمل نکو، نه پکې تقوا راغله، نه پکې خشیت راغی، او نه خلکو ته فایده او رسول او ته خلکو ته نقصانات او رسول. نو دا علم په منزله د عدم علم دی، گویا کې دا جاهلان دی علم ورسره رشته نه. نو مخکې ول علم ثابت کو خو چونکې عمل پې ونه کو، دا عالم په منزله د جاهل دی. کاش کچر دی پوی دی، گویا کې دی سره د علم شته نه، جاهلان دی ځکه دا کارونه وکړو. او د علم مقصود هم دکه دی چې انسان د الله نه ویریږي. عالم چې په خپل علم باندې عمل نکي نو دا په منزله د جاهل دی، ځکه د علم فایده د حاصله نکړه او د علم مقصود باندې عمل نکو. لو کانوا یعلمون کاش کچری دی پوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علم پناه وخت دا چې پای داغی فیده نوی. نبی علیہ السلام فرمائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ دا علم نپانا وارم چی دائی فیده نی. فیدن دا مطلب ما کی تقوی رانشی، ما کی طہارت رانشی، خلق تا فیده و نرسم دے علم سا فیده دا تش معلومات تی و تش تحقیق اور ریسرچ دیں. ولو انہم آمنو او کچریں بے شک دی آمنو ایمان نوڑوے، دا لو بشرطیہ کو یعنی لو تمنین کو، او کچر بے شک دی ایمان نوڑوے. ایمان یہ قصرہ وڑے پا خپل کتاب پا توراتو مو او پا قرآن کریم مو او پا نبی علیہ السلام باندیوم. واتقو او دی پرہیزگاری کڑے وے، پرہیز یہ کڑے وے دا سحر نا. واتقو تقوی اختیار کڑے وے یعنی پرہیز یہ کڑے وے دا سحر نا. لمثوبۃ من عند اللہ البتہ لگونتی ثواب معمولی ثواب. مثوبۃ مستر دے او نکرہ دا
مراد تینا معمولی ثواب لګونته کې ثواب کدی حاصل کړي وي من عند الله چې دا ثواب د الله تعالی تر طرف نبی نو خیر دا ډیر غوړه دی د ډیری دنیا نه مفضل علیه محذوب ته لګونته ثواب د تمامي دنیا د غیر مافیها نه بهتر دی او کاش کچری دا کار کړي وي چې لږ ثواب ډیر دی چې ډیر ثواب بیا څومره قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل شاعر وی کتمال لګونته هم سره کې د مال پر ډیر دی خو استا ولګم لګنی هغه په خپل ډیر دی نستا ډیر خاصم ډیر دی وی کتمال لګونته هم سره کې د مال پر ډیر زیات دی لګونته ثواب چې تمامي دنیا نه بهتر دی نو بیا ډیر ثواب د هغې وسو اندازو لګي خیر غرده لو کانوا یعلمون کاش کچر دی پوی دی کاش کدی پس دی سودا پوی دی چې دنیا او آخرت مقابله کړي وي چې دنیا لګونته فایده او لګونته کې منافع پر خو دی وي او د آخرت مقصود ګرځولې نو ډیر غټ مقام به حاصل کړو او نو دی ضرر رسون کې په دې سحر سره هیڅ چاته هم مگر په اراده د الله تعالی سره او دیز د کولو علم چې ضرر یې ورکو دیتا او فایده نه ورکول دیتا او یقینا دی پویو چې خامها آسو چې وای غست دې سحر لره نبی در پار په آخرت کې سیسا البته بدها چې دی خرڅ کړ پای سر ځان خپل کاش کچری دی پوی دی او کچری بشک دی ایمان نه وړي او پرهیز یې کړی وي البته معمولی ثواب د طرف د الله تعالی ډیر غوړه دی کاش کچری دی پوی دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان وروړي لا تقولوا موای تاسو راعنا لفظ راعنا وقولوا اوای تاسو انظرنا لفظ انظرنا واسمعوا او اورئ تاسو وللکافرین او د پارا د کافرانو عذاب علیم عذاب درد ورکوونکی دی ما یود الذین کفروا نخوخوی کسان چې کفر یې کړی دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او ند مشرکاننا اندا خبرا ينزل علیکم چې نازل وشي پتا سباندی من خیر سخیر من ربکم دستا سرب د طرفنا والله یختص او اللہ تعالی خاص کوي برحمته فرحمت خپل سرا من یشاء چالر چوغاړي والله ذو الفضل العظیم او اللہ تعالی خاوند فضل ویلے
په اولنی آیت مبارکه کې د یهودو د یو شرارت بیان دی چې هغوی د نبی علیه السلام د تحقیر او د سپکوالي انداز اختیار کړو. بعضې مؤمنان د ناپوهۍ د وجې نه په هغې کې مبتلا شوي وو. الله جل شانه مؤمنان منع کړو چې دا لفظ به نه وایې او د دې په ځای به داسې لفظ وایې چې د ناپوهۍ د وجې نه او د جهالت د وجې نه د نبی علیه السلام تحقیر ونشي، سپکوالی ونشي. او یهودو ته ډېره سخته تنبیه وشوه چې دا تاسو کوم شرارت کوئ په دې سره تاسو کفر ته وړی دی او ستاسو لپاره ډېر خطرناک او دردناک عذاب دی. ورپسې آیت مبارکه کې وی چې د الله تعالی په تاسو کومې مهربانۍ کې ترقي دله درکړي او د الله تعالی طرف نه نعمتونه نازلېږي، نو دا خبر نه یهودو ته خوښه ده او نه مشرکانو ته خوښه ده. دا دواړه تاسو سره حسد کي خو وس او طاقت یې نه رسي. که د دې په وس کې تاسو به د خیر نه محرومه کړی وی خو دغه وس یې نشته دی. حالانکې دا خو د الله تعالی فضل دی چې خپل رحمت او خپل مهرباني چاله ورکړي. الله تعالی ګوري چې څوک د رحمت اهل وي نو هغه خپل رحمت ورکړي. الله تعالی چې چاله یو نعمت ورکړي هغه د هغې اهل وي ځکه یې ورکړي، او چې کومې اهل نه دی یعنې طلب پکې نشته، اراده یې نشته دی، الله تعالی د هغې نه محرومه ساتي. یا ایها الذین آمنو قرآن کریم کی 88 پیرے اتیا پیرے یا ایها الذین آمنو راغلے دے او دا پا قرآن کریم کی پاول ځل باندې دے دے کہ یا ایها الذین آمنو راغلے. دا دی کتاب یو لوی شان دی او دی امتو چې دی کتاب کې او دی امت الله تعالی براه راست یا ایها الذین آمنو ویل دی. مخکنو کتابونو کې به الله تعالی امت ته براه راست خطاب نکو بلکې د نبی په واسطې سره به یې ته وی چې اے نبی ته دی امت ته ووایه، یعنی اے موسی علیہ السلام خپل امت ته ووایه، اے عیسی علیہ السلام ته خپل امت ته ووایه. او دی قرآن کریم کې او دی امت ته الله تعالی براه راست خطاب هم کړی دی د نبی علیہ السلام په واسطې سره نو او براه راست هم الله تعالی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو. دا د دې امت لوی شان او فضیلت دی. او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لبچی و سڑی راوے آواتی ما تا وصیتو کا و نصیحتو کا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوتوی یہ قرآن وایا و چکل قرآن کریم کی یا ایها الذین آمنوا راشی میڈیر توجہ و توقع وگو تکیزا وزک اللہ تعالی براہ راست تاثر خبری کی او تا ته یاد یو ښې خبرې حکم کی او یا تا د یو ناروا کار نه منې کی. نو دغه آیت ته ډېر په توجه سره غوږ کېږه. یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان وروړی دی، مؤمنانو ته خطاب دی. لا تقولوا راعنا مه وایئ تاسو راعنا لفظ د راعنا د راعنا لفظ موای نو سب وای د راعنا پځې انظرنا وای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خطبه ورکولا، بیان به کو، یو مسئله به بیانولا او خلق به اوریدا. نو بعد یو لفظ باندې با خلق پوه نشو یا غیب مزید وضاحت غوښتو یا غیب چې مونږ ته دا خبره یاد شي نو دوباره مونږ ته وکړه.
لکه څنګه چې شاګرد د استاد نه کله سوال وکړي او کله ورته چې موږ ته دا خبره دوباره وکړه او کله ورته چې موږ ته وضاحت وکړه او کله د یو لفظ په معنا ځان پوه کول غواړي کله تشریح کول غواړي بلا وجوهاتي څنګه چې یو شاګرد د استاد نه ادبا سوال کړي د پوهېدو دپاره صحابه کرام رضی الله عنهم هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه دغه شان تپوسونه کولو د هغې دپاره به دې راعنا لفظ استعمالو او مؤمنانو دا راعنا لفظ د یهودو نه اخیستی یهودو به دا لفظ د راعنا استعمالو نو دا نه چې کنې راعنا صرف د یهودو لفظ و عربۍ کې دا و خو یهودو به دا ډېر استعمالو او مؤمنانو وکتل چې یهود اهل کتاب دي او دی چې د پیغمبر نه تپوس کړي نو راعنا استعمالي دا لفظ به مناسب استعمالولو دی به نبی علیه السلام ته وی چې راعنا او راعنا د رعایت نه دی یعنې زمونږ لحاظ وساته چې مونږ ناپوه یو یا کم سمج یو یا کمزوري یو زمونږ لحاظ وساته او مونږ طرف ته توجه وکړه او دا لفظ راته دوباره ووایه دا کلام راته دوباره وکړه یا دې مونږ ته تشریح وکړه مناسب وضاحت وکړه نو دا به یهودو دا کار کو نو مؤمنانو د یهودو نه دا خبره واخیسته او دوی به نبی علیه السلام ته راعنا وی قرآن کریم چې راعنا مه وایه د دې په ځای انظر نه وایه که په یو ځای تاسو نه پوهېږئ یا یو لفظ تاسو نه پاتې شو یا تاسو لیټ راغلی یا څه سوال یې ستاسو نو تاسو به انظر نه وایه د انظر نه معنا ده مونږ ته وګوره مونږ ته وګوره یعنې انتظر نه زمونږ انتظار وکړه چې مونږ په دې خبره ځان ښه پوه کړو نو د راعنا په ځای انظر نه وایي نو د یهودو هغه شرارت به ختم شي یهودو اصل کې راعنا لفظ په بله معنا استعمالو راعنا د رعایت معنا به نه اخیسته دی به راعنا د رعونت نه اخیستو رعونت په عربۍ کې تکبر سره د کمکلتیا ته وي رعونت معنا چې تکبر پکې وي او بیوقوفتیا پکې وي نو دی به راعنا د رعونت نه اخیستو یعنې یا راعنا په معنا د یا احمقو اے بیوقوفه اے متکبره دی به دغه معنا نیت په دغې معنی کو نو د نبی علیه السلام نه به شرارتاً وی راعنا نو په ظاهره کې مطلب خدا و چې دا لفظ مونږ ته دوباره ووایه دا آیت مونږ ته دوباره ووایه خو نیت به ردي دا و چې اے بیوقوفه یا اے متکبره نو نبی علیہ السلام دې ته کلام دوباره وکړو او دی به خپلو کې په سترګو کې یو بل ته اشارې وکړې چې دوکه هم کو پوه نه شو څوک او یا وروستو به دې په دې خبره تبصرې کولې چې دی خو ویل یهود ځان پوهه کې اعلان کې موږ به د سره مذاق کوو سعد بن معاذ رضی الله عنه د دو یهودو سره د مخکې نه تعلق او دوستي وه سعد بن معاذ رضی الله عنه او دې سره ناس پاستو مو دا سعد بن معاذ د یهودو په دې شرارت باندې پوه شو چې دا راعنا خو دی په دې معنا استعمالي د شرارت دپاره د نبی علیه السلام تحقیر کی او توهین کی نو د سعد بن معاذ رضی الله عنه د دې یهودو ته چې یا اعداء الله اے د الله دشمنانو
علیکم لعنت الله الله لعنت پتا سبحان دی او ته قسم وغړ والذي نفسي بيده ویدما الله تعالی په ذات باندې قسمی لئن سمعتها من رجل منكم کما لسړی دا خبر اوریدا یقولها لرسول الله صلی الله علیه وسلم یک پتاسو کیوتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراعنا او یوم اوریدا لا اضربن عنقه دا سټ بکلم کما نه یهود وتوی وی اولستم تقولونها دا راعنا لفظ خسر مونږ نه تاسو وای مؤمنان وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو سعد بن معاذ رضی الله عنه چې څنګه راغی نو دلته دایت نازل شوی وو او الله تعالی مؤمنان منع کړو چې اے مؤمنان تاسو راعنا نه وای ان تاسو هغه معنا نه لې چې کوم يهود اخلي او لفظ ذو معنا دی دا لفظ دو معنی لري یو معنی اگر چې سم د رعایت نه ده او دا بل معنا د رعونت پکې جوړیږي او دا تحقیر او د شرارت معنا نه او يهود دغه نیت کې تاسو به دراینا لفظ سره موایي چې دا ابهام ختم شي دا احتمال پکې ختم شي او دا په ساده لفظ انظر نوای او انظر نه کې دي دا شرارت او هغه نشي کولی نو او دین کولدار چې دا راعنا چې نو دیبا دی راعنا کی دی عین لگوتا کی زیر ورکو غرابے کاغو نو دیبا راعینا ہوئی یا پاکی منز کے پیدا کرا خو پیدا سی انداز کے بیوی چی مخاطب با پوئی نشو دیو پاکی اشباو کرا لگوتا عین میں راکا گو راعینا او مقصد بے سو راعی شپونکی تا وی بیزوگر تا و بیزی سرون کی تا ندیب نبی علیہ السلام تا دغا مانا غستا چه اے بیزوگر یا اے زمون شپونکیا بیعتب خلقو لیکن مومنان مسلمان پا دی خبر ہو نپوئی دلو دیب دا شرارت کو اللہ جل شانہو دا صحت نازل کو چې لفظ نه خبر ختم کړه چې د سره دا راعنا لفظ موای بلکې ردی پځه انظر نوای دا نه خبر معلومه شو د پیغمبر بارکی د الله تعالی بارکی د کتاب بارکی د مذهب بارکی او د یو مقتدا او د یو عزتدار انسان بارکی دا لفظ نری استعمال پکارو چاہا زو معناوی پائے کہ دا خراب معنی احتمالونی دا سی لفظ استعمال پکار دی چاہا دا ادب وی او پائے کہ خراب معنی دا سر و احتمال نی لا تقولو راعنا موائے تاسو لفظ راعنا چی راعنا معنی راعنا زمونگا رعایتو کا سم معنی دا سرا آیا دی بچکا مانا غستا وی زمونگا بے وقوفا یا اے زمونگا متکبرا یا اے زمونگا شپونکی ادامانی و دی غستی یا خرابی وی اللہ تعالیٰ دی لفظ نمانی کرو وقولو وائی تاسو انظرنا درائنا پزے انظرنا وائی انظرنا لفظی منا اگورا منتا او مطلب انتظرنا زمونگا انتظارو کا چنو پا دی مانا و مطلب باندزان کو یکو واسمعو او تاسو قرآن کریمی واسمعو وقتیزے توجہ کے نبی علیہ السلام تا پٹیم باندی رازے نو اڑو درائنا دو انظرنا دو محلت بن رازی دا نبی علیہ السلام خبر حسن دیر واضح ہوئی پا کلا روی
بخاری شریف کے روایت تے نبی علیہ السلام بچی و خبر کولا کان اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا نبی علیہ السلام بچی و خبر کولا دری پیری بے کولا دا پاردی چی خلق پی خبویشی و واضح شی عائشی رضی اللہ تعالیٰ دا پردین آخوا دیو سڑی کلام یوردو اور سڑی سو کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آغا یوسو حدیثنا مسلسل بیان کرو اصل کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عائشہ رضی اللہ عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوارا دیتا دیر زیاد حدیثنا یادو دیتا پزرگنو حدیثنا دوارتا یادو نو دا ابو هريره رضی اللہ عنہ براغ دا پردین آخوا بکی ناستو او دا عائشی رضی اللہ عنہ محتب حدیثون بیان کرو مقصد داو چی کس غلطی پا کراغلی چی غطی اوزی او دیم دا چی دورو شی تکرارو شی چی دا حدیثون ہو عائشی تم یاد دی ابو هريره سے تم یاد دی چیو برسر تکرارو شی بخاری کی روایت تے ابو هريره رضی اللہ عنہ یورز راغی انتا عائشی رضی اللہ عنہ موس کو ادا خیال دانو چگنی اغا موس کی دیران و دا معمول مطابق پردی سرخا کی کینا سو حدیثون شروع کرو اور مسلسل حدیثون بیان کرو اور خیال داو چگنی عائشی رضی اللہ عنہ وگی خود رہی اور ما دا حدیثونو گنٹور ٹک تی و ما بکی سغلطیو نکڑا نا بس خاموش تا اخبر حدیثونو بیان کر لڑو دلتا عائشی رضی اللہ عنہ موس کو دامون نچے سلام آرنوی فرمائے گا چی نبی علیہ السلام با دا سی کلام نکو دا سن چی دی سڑیو کو اشارے ابو هريره سے تور چراغ و مسلسل یہ حدیثنا بیان کرو من کی پکر وقفو نکلانے پکی ساوا غستو و مسلسل لگیاو نبی علیہ السلام بدا سی خبری نکولی مقصود داو چی نبی علیہ السلام با یو خبر کولا پا قرار بندے کولا او پا دم بے کولا چی ار سڑی بھی پوئی گی چی کم سڑی ذہین دے قسم پوئی گی چکم آلہ ذہانت والا ٹیلنٹ دے بکی اہو پوڑا خبرم پوئی گی لیکن چکم غبی دے کمزور دے آت بخبر دوبارہ بکے اور دری پیری بیکے نا بخبر بند بیا پوئی گی نو نبی علیہ السلام تغوکی دے نبی علیہ السلام خبر خاصم ملغلری دی اور داسری چل انسان ذہن تکوزی گی واسمغو وور تاسوین وکی زین وللکافرین ولپارد کافران للکافرین مرد یہود دی نکا شرارت یہودو کرو دیتا تنبیہ کی چی تاسو خونیت دا تحقیر دے او دا تحقیر دا پیغمبر دا کفر دے او دا کافر دا پر اللہ تعالی درناک عذاب تیار کردے دے وللکافرین او دا پارد کافرانو عذاب علیم عذاب درد ورکون کی دے علیم پمانا دا مؤلم سرا درد ورکون کی عذاب دے ما یود الذین کفروا نخو ہوی آکسان چی کفر یکڑ دے ود یود مند دوستی کولو دا ود یود دا ودن ندے ودن کے دو معنی میں یو مانا مینا کول دیم آرزو کول و تمنا کولو محبت دا یو سیز او بلدا چغدی موجود شی نو دوار معنی پکی ما یود اللذین دوست نگڑی نحو حوی آکسان کفرو چی کفر اکڑ دے دا اللذین کفرو سوک دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا دا من اہل الکتاب بیان دا اللذین کفرو دے کافران ہو بیا قسمون دی دل ذکر دے یہودو دے او دیم ولل مشرکین و دا مشرکاننا
مشرکان د عربو او یهود د اهل کتاب دا دواړه نه خوښوي. څه نه خوښوي؟ ان ينزل علیکم، دا چې نازلولی شي په تاسو باندې ای مؤمنانو، من خیر څه خیر. د خیر نه مراد تمام انواع د خیر دي، څومره انوارات یعنی څومره د خیر اقسام چې کا وحده کا ترقی دا او کا فتوحات دي، کا نعمتونه دي، کا خوشاله دي او کا سانه دي، دا ټولې من ربکم دستا سورب د طرف ده. او تفسیر کبیرو د خیر معنا په وحی سر کړی دا چې پتا سو باندې الله تعالی وحی را لېږي، دا خبر نه مشرکان خوښوي او نه يهود خوښوي. يهود هوی چې د آخري کتاب زمون پر راغلی وي، د آخري نبی په بني اسرائیلو کې راغلی وي، د خو الله تعالی په تاسو کې راولېږو. دا دواړه قسم خلک چیرې دي دا خیر نه خوښوي. مقصد دا دی د دې وس او طاقت نشته. که دې په وس کې نو تاسو به مکمل د دې خیر نه محرومه کړي وي، او دا وس او طاقت یې نشته، نو صرف حسد کی تاسو سره دشمنی د سره کی. والله یختص، الله تعالی خاص کوي برحمته، رحمت نه مراد نبوت ته، په نبوت خپل سره من یشاء چاله چوغړي. دا نبوت ډېر لوی رحمت دی او دا الله تعالی خو هر چاله ورکي. دا د یو خاندان او د یو قبیلې د یو قوم جاګیر نه استحقاق دی، دا د الله تعالی فضل دی چې چاله ورکي او په یو یتیم باندې وشي او که په بل چا باندې وشي. یختص برحمته، خاص کوي پر رحمت خپل سره من یشاء چاله چوغړي. والله ذو الفضل العظیم، او الله تعالی خاوند فضل لوی دی. دې کې یو تسلی ده تمام مؤمنانو ته، د الله تعالی فضل ډېر لوی دی. ځان کې استحقاق پیدا کې، ځان کې طلب پیدا کې، الله تعالی فضل په تاسو باندې موشي. الله تعالی فضل نه محدود دی او نه پکې الله تعالی خپل پردي کې. الله جل شانو د انسان نړۍ ته ګوري، طلب ته ګوري، ارادې ته ګوري، چې چا کې څونه طلبي څونه ارادې دون الله تعالی خپل فضل اثر شامل حل کی. علامہ اقبال رحمه الله په جواب شکوا کې دکوي کہ تم میں حروف کوئی چاہنے والا کی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. پتا سو کہ سوچتے نا چې آشان ارادی وی، آشان طلبی وی، آشان کوششونو کې وی ارس موجود دی. تاسو نه آغا اللہ دے، آغا کتاب دے، آغا وعدی دی او آغا احکامات دی. کچر تاسو آشان طلب و آشان کوشش پزان کے پیدا کو سنچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرو. آغا اللہ تعالی آغا آن و شان سر دے. دانے چگنے آجودا زمانہ و اکا زمانہ دا وقت مکہ و اسمانی و مکہ دا اللہ تعالی مدد دے. آغا فرشتی اسم موجود دی. توزن کے غیرت پیدا کے، کوشش پیدا کے، قربانے ورکے. اللہ تعالی ونن آغا جبرائیل علیہ السلام و فرشتی ونن مرولیگی ساسو دا مدد کا پارا. اللہ تعالی وادیننم آغا شانتیری خو تاسو کی آشانتے ہمت نشتا، آشان ارادہ، آشان جذبہ، آشانتے قربانے نشتا دے. اے کسانو چی ایمان روڑ دے، موائی تاسو لفظ رائنا، اوائی تاسو لفظ انظرنا، اووری تاسو او دفار دا کافران وزاب دردر کون کی دے. نخوا ہویا کسان چی کفر یکڑ دے، دا اهلی کتابنا نه د مشرکانو دا چې نازل کړی شي په تاسو باندې څه خیر د طرفه د ستاسو نه. الله تعالی خاص کوي په رحمت خپل سره چاله چې وغواړي. الله تعالی خاوند د فضل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ آت منسوخ كمونغا من آية دايو آياتنا أو ننسها يا مونغا يركو دي لرا نأتي بخير مونغا رولوك بهتر سرا من هذا آياتنا أو مثلها يا پشان دغی آیت ألم تعلم آياتاتا معلوم لدى أن الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالى فهر سزبان قادر دے ألم تعلم آياتاتا لدى معلوما أن الله بشك الله تعالى له ملك السماوات والأرض خاص تعالى پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا وما لكم من دون الله او نشتر استاسو دا پارا ما سوال اللہ تعالینا من ولی ولا نصیر سوک دوست او نمددگار پدی دوڑو آیتون کی د یهودو د مشرکانو د یو مشترکه اعتراض ذکر دی او داعی جواب دی یهودو دا اعتراض کو چې مخکې راعینا لفظ منسوخ شو چې راعینا په ځای به انظر نه وایي یهودو په دې خبر اعتراض کو چې دا لا څنګه نبی دی چې کله وی داسې وایي او کله وی داسې وایي سحر دیو خبری حکمو کی ماہام دبلی خبری حکمو کی کرو یدی حکم پزے دا حکم کرو یدی آیت پزے دا آیتو یہ معلومی کی دا چی دا نبی علیہ السلام دا اللہ تعالی طرف میں نبی نہ دے دا کلام و دا حکمون دا خپل دی دا اعتراض مشرکانم کولو چیستا یو خبرن دا کله یو شان خبره کې کله بل شان خبره کې کله دا حکم منسوخ شو کله دا حکم بدل شو لکه نبی علیہ السلام یو زمانہ بیت الله شریف ته مونځ کولو چې کله مکه مکرمه کې وو چې کله هجرت یې وکړو نو 14 میاشتې یا 19 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو ملک شام طرف تا نو پدی وانی مشرکانو دا اعتراض کو چې دغه قبلم بدل کړه د بیت الله شریف بیت المقدس ته مونږ معلومی کی دا چې دا حق نبی نه دی او بیا نبی علیہ السلام د بیت المقدس نه مخو بیت الله شریف ته بیا راوړو یهودو اعتراض شروع کو چې دا مخکې قبله ټیک وه که دا اوسنۍ قبله ټیک ده کدا مخی قبله ٹک تا نو تا بیت اللہ تولی مخ کو او کدا قبله ٹک تا مخکنی قبله غلط نو تاولی ولس میاشتی اخوا موس کو دارنگی مختلف حکمون بدل بشو شروع کی بیو شانتی حکم و بیا بل شانتی حکم راغی شروع کی حکم داو چی یو مسلمان بلسو کافران سرکم از کم مقابله وکی کدی یو مسلمان مقابله کې لس کافران دي وتی اختلافي مقابله وکيبا ورستو الله تعالی حکم راوړيګو چې یو مؤمن مسلمان بر دو کافران مقابله وکي کله دوه سیوا شنو کدی تختی نو خیر دی ګناه کې ناراضي میدان جنت اختکل دا ګناه کبیره دی
نو که د یو مؤمن مسلمان یوازې دریو کسانو سره څلور سره یا له سیوا سره مقابله رانه، نو که دا مؤمن مسلمان جهاد کې نو شهادت به نصیب شي او عظیمت دی. خو کوي چې نه کوم مقابله او تیښته کې نو خیر دا جایز دی، ځکه چې د دوه نه سیوا دي، خو یو او دوه سره به مقابله خامخا کي. نو داسې قسمه حکمونه به راتلو او به یو شانتي حکم او بیا به حکم بدل شو. په دې مشرکانو مې اعتراض کو، یهودو په دې خبره اعتراض وکړو چې دا لا څنګه نبي دی چې کله یو شان حکم کي کله بل شان. دا آیتونه الله تعالی په دې باره کې نازل کړو. یو جواب حاکمانه ورکړو. حاکمانه جواب دا دی چې بدلول د حکم او منسوخ کول حکم دا د الله تعالی دی، او د الله تعالی په کار کې تاسو څه حیثیت دی او څه چې تاسو الله تعالی په حکم کې خبرې وکړئ چې دا ولې بدل کړو ولې بدل کړو. الله تعالی بادشاہ دی، احکم الحاکمین دی، هغه په هره خبره باندې ښه پوهېږي چې ما له دې وخت کې څنګه حکم نازلول پکار دی. بعضې حکمونه د ابدالآباده پورې وي او بعضې حکمونه وقتي طور د یو زمانې پورې وي او د بعضې اشخاصو پورې خاص وي. نو که الله تعالی یو حکم نازل کړي نو تاسو ته اعتراض حق نشته دی. او دویم جواب یې دا وکړو چې د الله تعالی په هر کار کې لوی حکمت او مصلحت دی. یو حکم یې نازل کړو تر څه وخته پورې او بیا د هغې په ځای الله تعالی بل حکم راولېږي، نو دا دویم حکم د لومړني حکم نه بهتر وي. بهتروالي مطلب آسان وي، مخکې حکم ګران وي، دویم حکم آسان وي. نو دا آسان حکم رالیږل ستاسو د فایدې لپاره دي. لکه شروع کې رمضان شریف چې فرض شو نو روژه به د ماښام د مونځ نه پس چې سړی به وده شي نو روژه به یې شروع شوه، او یا ماخستن مونځ به چې وشو ماخستن ټایم به څنګه داخل شي نو روژه به شروع شوه. نو دغه ګنټه نیمه ټایم دا وقفه به وه، په دې کې به د خوراک او څښاک به کوو. د ماخستن نه به روژې تر سبا ماښامه پورې به وه. دا څونه سخت حکم دی او په دې عمل هم شوی دی. خو یو صحابي دی رضی الله عنه دا هغه روژه ونیسله، سرما بن قیس الانصاري رضی الله عنه دا هغه روژه وه، ماښام راغی او کور کې د خوراک او څښاک دپاره څه نه و، ځکه انتهایي غربت او بیبي ورته ووایي څه شتی خو نه، د چا نه څه راولم له ګاونډ نه بیا راواله. بیبي یې ګاونډیانو کرلړه، دې خو ستړی او کار یې کړو او د ډډه ولګوله او د سترګې ورړې. هلته بیبي یې د ګاونډیانو نه د خوراک دپاره څه راوړو، خو چې ویې کتو حضرت صاحب وده شوی دی، وایي زه روژه یې بیا شروع شوه. بیا خوراک او څښاک نشو کولی، که روژه شروع شوه لکه خوب سره به روژه شروع شوه او سهار بیا له کار نه. نن ورځ هم په ناره تېره شوې وه، شپه هم په ناره تېره شوه، سبا بیا د نارې د کار مو د غرمې په ټایم کې بېهوشه شو. نو دا سخت احکاماتو شروع کې د دې واقعې د وجې نه الله جل شانو اساني راوسته. وی دی اوس د ماښام نه تر سبا ساره پورې تاسو ته رخصت او اجازت دی، که تاسو پکې منځ کې ویده کېږئ او که پاسئ، که خوراک اوس کوئ، که وروستو کوئ او که سهار مونځ نه مخکې کوئ، دا ټول ټایم تاسو مکمل رخصت دی، خوراک او څښاک پکې کولی شئ. نو شروع کې به حکم سخت و، الله جل شانه به نرم حکم بیا وروستو راولېږو. دا وروستنی حکم به آسان د مخکني حکم نه، او کله کله به وروستنی حکم په ثواب کې د مخکني حکم نه به زیات او سوا به و. نو چا تر دې کې اعتراض حق نشته دی. اصل کې دا نسخه چې دا په دوه طریقو سره ده، یو نسخه په شریعت کې ده او یو نسخه په شرایعو کې ده.
نسخه په شرایعو کې دې ته وایي الله جل شانه دنیا ته شپږ شریعتونه رالیږلي دي. اولنی شریعت آدم علیه السلام سره او دا د نوح علیه السلام تر زمانې پورې و. د دې مخکې چې څومره انبیا راغلي دي د هغې دغه یو شریعت د آدم علیه السلام و. نوح علیه السلام چې تشریف راوړو نو هغه یو نوی شریعت ځان سره راوړو او په هغې سره د آدم علیه السلام شریعت منسوخ شو او دا د نوح علیه السلام شریعت جاری شو او ساری شو تر ابراهیم علیه السلام پورې. ابراهیم علیه السلام چې تشریف راوړو نو په دې سره د نوح علیه السلام شریعت منسوخ شو او د ابراهیم علیه السلام شریعت نافذ شو. دا تر موسی علیه السلام تر زمانې پورې. موسی علیه السلام چې تشریف راوړو نو په هغې سره د ابراهیم علیه السلام شریعت منسوخ شو او چې عیسی علیه السلام تشریف راوړو نو په هغه سره د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شو او بیا چې کله نبی علیه السلام تشریف راوړو نو په هغې سره د عیسی علیه السلام شریعت منسوخ شو. نو دا شپږم شریعت د نبی علیه السلام دی او دا اخرنی ابدالآباد دپاره دا یو شریعت دی. په دې سره سابقه تمام شریعتونه که هغه د آدم علیه السلام دی خو مخکې نه منسوخ شوي او که هغه د ابراهیم علیه السلام دی او که هغه د نوح علیه السلام دی او که هغه د موسی علیه السلام دی او که هغه د عیسی علیه السلام دی دا تمام شریعتونه د نبی علیه السلام په شریعت سره منسوخ شو. نو د نبی علیه السلام شریعت ناسخ دی او دا مخکني 15 شریعتونه دا منسوخ دي. یهودو به وی د موسی علیه السلام شریعت د ابدالآباد لپاره ده، یعنې د ابدالآباد پورې دی او د موسی علیه السلام شریعت به منسوخ کیږي نه. وی دې نه وروسته شریعت ته ضرورت نشته دی او د موسی علیه السلام شریعت دا به تر قیامته پورې وي. نو دوی به وي چې د موسی علیه السلام شریعت د ابراهیم علیه السلام شریعت منسوخ کړو خو لیکن د موسی علیه السلام شریعت به منسوخ کیږي نه. نو دې ته موږ به طور الزام وایو چې خدای بندګانو چې کله تاسو د موسی علیه السلام شریعت د مخکنو شریعتونو لپاره ناسخ ګڼئ چې د ابراهیم علیه السلام شریعت منسوخ کړو، د نوح علیه السلام شریعت منسوخ شو، د آدم علیه السلام شریعت منسوخ شو، نو بیا ستاسو شریعت ولې نه منسوخ کیږي؟ بیا چې د عیسی علیه السلام شریعت راغی نو د موسی علیه السلام شریعت ولې نه منسوخ کیږي؟ یا خو دا ومنئ چې د ابراهیم علیه السلام شریعت هم را روان دی، بیا هغه نه منسوخ شوی دی او چې کله ستاسو نه وروسته بل پیغمبر راغی هغه نوي شریعت راوړو نو دا نه منئ چې د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شوی دی. دارنګه عیسایان چې دي هغوی دا مني چې د عیسی علیه السلام په شریعت سره د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شو، خو دا خبره نه مني چې د نبی علیه السلام په شریعت سره د عیسی علیه السلام شریعت منسوخ شو. د نبی علیه السلام نه بعد مستقل بل نبی نشته دی چې بل نبی راشي او نه بل شریعت راتلی شي، نه بل کتاب راتلی شي او نه بل یو مستقل نبی راتلی شي. عیسی علیه السلام لکه آخره زمانه کې تشریف راوړي نو هغه د نبی په حیثیت سره به نه راځي، یعنې نبی خو به وي ولیکن دا یو مستقل ځان له نوي نبی نه دی چې هغه د نبی علیه السلام شریعت منسوخ کړي. د نبی علیه السلام شریعت د ابدالآباد پورې دی. نو یهودو په دې خبر اعتراض کو چې نه زمونږ شریعت لا برقرار دی او یو په شریعت کې دننه احکامات دي.
نو په شریعت کې دنه محکاماتو کې رد و بدل لازم. اصل کې په لوح محفوظ کې الله تعالی ارس لیکلي دي چې دا حکم زه لیږم نو دا به تر دې وخته پورې وي، یا به دا پلانکې زمانې پورې وي، یا پلانکې اشخاصو سر به خاص وي، او د دې نه پس بیا د بل حکم به نازلومه. کله چې به الله جل شانه باندې حکم راولېږو نو حکم سر به دا وضاحت او بیان بنو چې دا تر یو وخته پورې دی، دا غني وقتي طور باندې دی. حکم به بس راغی، عمل به پرې شروع شو. اوس الله جل شانه په علم کې به چې څومره ټیم و هغه ټیم به تېر شو نو ورپسې نوی حکم به راغی، نو مخکنی حکم به منسوخ شو، یعنې ختم به شو، او د هغې په ځای به دا حکم شو. او ممکن به چې ورپسې دریم حکم به راغی، مخکني دوه حکمونه بدل شو. لکه یو انسان چې دی هغه زنا وکړي نو شروع کې دا باره کې حکم راغی چې فآذوهما، دې ته صرف زبانی سختی ورته بیان کړي، زبانی رد و بدل ورته ووایي او زبانی زورن ورته ورکړي، بس صرف دغه حکم و. بیا وروسته بل حکم راغی چې دې په کورونو کې بند کړي، ایسارې کړي، بارې مه پرېږدئ. او بیا دریم حکم راغی چې دې له کوړې ورکړي او سزا ورله ورکړي. نو بعضې احکاماتو په ترتیب سره راغلي دي څه ټیم بعدو. د الله جل شانو په هر کار کې لوی خیر او حکمت وي، نو په دې باندې اعتراض نه دی پکار و. بیا دا نسخه ده، کله داسې وشي چې آیت راغلی وي نو آیت منسوخ شي او حکم منسوخ شي، یعنی په آیت کې چې کوم حکم بیان شوی دی نو هغه حکم هم ختم شو او د آیت هغه الفاظ هم ختم شو. لکه د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت دی چې مخکې په قرآن کې دا الفاظو چې 10 رضعات یحرمن، یو زنانه چې پردي ماشوم له 10 پیرې ورکړي دا ماشوم له دغه زنانه رضاعي زوی شو، د ماشوم رشته دغه زنانه سره ثابته شوه او حرمت ورسره راغی. او دا تلاوت هم مخکې و، آیت هم مخکې و او حکم هم و. بیا وروستو الله جل شانو دا حکم منسوخ کړو وامهاتکم اللاتی ارضعنکم سره، چې کله یو زنانه پردي ماشوم ته پی ورکړي نو که لږې ورکړي او که ډېرې ورکړې وي، او که یو پیرې او که ډېرې پیرې حرمت به راځي به. نو دا آیت هم منسوخ شو، الفاظ هم منسوخ شو او حکم هم منسوخ شو. د 10 په ځای اوس یو پیره شو. او بعد اوقات داسې وشي چې آیت منسوخ شي حکم یې برقرار وي. لکه دا روایت دی، یعنی آیتو الشیخ والشیخة اذا زنایا فرجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا آیت مخکې موجود و چې شادي شده جوړی چې هغې زنا وکړي او زنا ثابته شي دې دواړو له سزا ورکړي او سزا د رجم ورکړي. نو دا آیت مخکې موجود و، حکم مو خو بیا وروسته د آیت منسوخ شو، الفاظ منسوخ شو او حکم اوس هم موجود دی چې شادي شده جوړی چې دي هغې نه زنا وشوه او ثابته شوه نو دې به رجم کېږي. معاذ ابن مالک اسلمي رضی الله عنه نه دا کار شوی و او هغه په خپله اقرار کړو، هغه بیا رجم شوی و. او کله داسې وشي چې حکم منسوخ شي آیت بیا موجود وي، یعنی آیت برقرار پاتې شي الفاظ یې او حکم یې منسوخ شي. لکه دویمې سپارې په آخره کې به راشي چې یو زنانه د هغې خاوند وفات شو نو دا زنانه به عدت تیري، نو شروع کې حکم د عدت د 1 کالو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة
لأزواجهم متاعا إلى الحول غیر اخراج. تر یو کال پر به دا زنان عدت بتیری. نو دا حکم مو آیت مو بیا وروستو الله تعالی دا حکم منسوخ کړو او د یو کال په ځای 4 میاشتې او 10 ورځې عدت حکم شو. نو حکم منسوخ شوی دی او آیت اوس موجود دی په 2 سپاره کې. نو آیت شته تلاوت به موږ کوو خو لیکن په حکم باندې به عمل نه کوو. نه عدت به هم دقه 4 میاشتې او 10 ورځې به وي. دا د الله جل شانه عجیب نظام دی. کله یو آیت منسوخ کی، کله حکم منسوخ کی، کله آیت او حکم دواړه منسوخ کی او کله برقرار وساتي. د نسخ دا خبره دلته هم راغلې ده او په 13 سپاره کې سورة الاعلی کې سبح اسم ربک الاعلی کې متعدی ذکر دی. ما ننسخ هغه چې منسوخ کومونګه من آیت د یو آیتنا. نسخ په عربی کې په 2 معنی راځي. یو معنی نقل کولو، عربي نسخت الکتاب چې کله ته د یو کتاب نه عبارت او مضمون بل کتاب ته نقل کې، یعنی دا نه وایي چې فوټو کاپی او نقل واسي بل کتاب کې نقل ته من نسخت الکتاب. او نسخ په عربی کې مټاوهل او روانول او ختمول مرضی. عربی نسخت الریح الاثر، کله چې په ځمکه باندې یو علامت یو چاپی نښوي او هوا راوالوزي په خاورو سره چاپ پټ شي، نو عربي نسخت الریح الاثر، هوا سره نښه ختم شوه. نو نسخ په دواړو ختمول معنا هم راځي او نقل کول معنا هم راځي. ما ننسخ هغه چې موږ منسوخ کو، نو موږ منسوخ کو یعنی ختم کو. من آیت یو آیتو، یو آیت مخکې موجودو یا حکم موجودو، هغه حکم موږ ختم کو منسوخ هم کو. یا دا چې دا آیت موږ نقل کو یعنی هغه حکم موږ نقل کو بل حکم ته، یعنی د یو شریعت نه موږ خبره بل شریعت ته نقل کړه. او ننسها یا موږ هیر کو دی لره، نسیان نه دی هیرولو یعنی موږ هیر کو دغه آیتو. دا نسخ په دې طریقې سره راتله چې بعض اوقات په یو آیتو د نبي علیه السلام نه هم هیر شو او تمام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه هم هیر شو. او که چېرته به لیکلي شوي وو په کاغذ باندې یا په کپړه باندې یا په هډوکي باندې یا د کجورو په څانګو او پاڼو باندې، د هغې نه به مکمل ختم شو. لکه انصارو کې یو صحابي دی، هغه تهجد راپاڅېدو او هغه به یو صورت ډېر وی، نو هغه اراده وکړه چې نن به په تهجدو کې هغه صورت ویمه. نو هغه وایي چې ما کله بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو هغه صورت رانه مکمل یېرو. خپل ذهن مې ډېر زیات تاو راتاو کړو خو لیکن یو لفظ راته یاد نه شو. نو حیران وم چې دا صورت خو ما ډېر زیات به وي، زما نه خو مکمل هېر شو. نو وصال مې ملګرو ته ووایي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وایي زمونږ هم هېر شوی دی. نو موږ نبي علیه السلام ته رالو چې دا شان یو صورت و هغه به موږ ډېر وي. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې بېګا هغه منسوخ شوی دی، هغه زما د ذهن نه هم ایستلی شوی دی او د تمامو خلکو نه هم ایستلی شوی دی. نو الله تعالی به آیت او یا هغه صورت به د خلکو د ذهن نه مکمل هیر کو. نو دا هم د نسخ یو طریقه به وه. او دارنګې د آیت به چې چېرته هم لیکلی شوی و د هغه ځای نه به الله تعالی ختم کو. نو او ننسها یا موږ هیر کو دی آیت لره. نو ناتې بخیر په دواړو صورتونو کې ناتې موږ راوړو بخیر په بهتر سره، یعنی بهتر آیت موږ راوړو منها دغه منسوخ شوي آیت نه.
د بهتر مطلب دا دی چې په ثواب کې بهتر وي. د مخکني آیت هم ثواب او د دې وروستني آیت ثواب نور هم سیوا شي. یا دا چې مخکني آیت کې حکم سخت و، نو اوس الله تعالی بهتر حکم راولېږو، یعنی آسان حکم یې راولېږو. او د بهتر دا مطلب دا نه دی چې ګنې مخکني آیت ناقص و یا ګنې نعوذ بالله کمزوري او بیکاره او دا وروستني آیت ګنې ښه دی. ځکه د قرآن کریم تمام الفاظ کا منسوخ شوي دي او کا غیر منسوخ برقرار ټول بهتر دي. بیکاره، کمزوري، ناقص پکې یو لفظ نشته، یو حرف پکې نشته. نو دا خیریت په اعتبار د ثواب سره دی یا په اعتبار د اسانوالي سره نفع سره دی. او مثلها یا په مثل د دې، لکه دا وروستني آیت د بل نه بهتر نی د مخکني نه، نو کم از کم د هغې په شانتې خو خامخا وي په اسانتیا کې یا په ثواب کې. علم تعلم دا اوس حاکمانه جواب کې آیتا ته معلومه نه ده ان الله علی کل شیء قدیر، چې بېشک الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی. نو آیا الله تعالی چې قادر دی او حاکم دی او بادشاه دی، نو هغه ته اختیار حاصل دی چې زه حکم منسوخ کوم او که نه بدلومې. او د دې ساده مثال په دنیا کې مشته. یو مریض دی، هغه یو ماهره ډاکټر ته لاړو، هغه د هغه تشخیص وکړو، مرض یې معلوم کړو، د هغې مطابق ورته دوا ورته ولیکله، دوایي او نسخه یې ورته ولیکله، او بیا ورته چې 10 ورځې بعد یا 2 هفتې بعد ماله راشه. او 2 هفتې بعد هغه ډاکټر بیا د هغه تشخیص وکړي، ټیسټ وکړي، مرض یې معلوم کړي چې مرض کې فرق راغلی دی، نو هغه ورته دوایي بدله کړي. خو دا نه کړي چې مخکني دوایي به روانه وي، بلکې د هغه د مرض مطابق هغه ته دوایي بدلي او یا ورته ټایم بدلي را بدلي. نو دا دغه ډاکټر کمال دی چې هغه مریض ته دوایي بدله کړه. او که چېرې هغه ورته وي که ته ارنګ خو دغه دوایي به خورې، دا د ډاکټرو هغه نقصان دی. الله جل شانو لوی طبیب دی، هغه د خلکو په مرضونو ښه پوهېږي چې دې وخت کې څنګه حکم پکار دی، څنګه آیت پکار دی، او دونه زمانه بعد کم حکم پکار دی. د مطابق الله جل شانه آیتونو کې رد و بدل یا حکمونو کې رد و بدل راوستو. علم تعلم آیتات معلومه نه ده مخاطبه ان الله چې بېشک الله تعالی چې دی له خاص تا دپاره ملک السماوات والارض، بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. چې الله بادشاه شو نو اختیار هم هغه ته حاصل دی چې ماله کوم حکم دې وخت کې نازلول پکار دی. وما لکم نشته ستاسو لپاره، یعنې که اوس هم نه منئ او مقابله کې راځئ، اوس هم د الله په فیصلو باندې اعتراض کوئ، نو نشته ستاسو لپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوستو ولا نصیر او نه مددګارو. ولی او نصیر کې دا فرق دی چې ولی پیژندونکی وي، ستا ملګری او دوست دی، رفیق دی. او نصیر کله کله اجنبي وي، تی نه پیژنې او نه ستا سره جان او پهچان شته، نه سره ستا واسطه شته، خو هسې په تا باندې ورحمېد او ستا مدد یې وکړو. نصیر اجنبي وي خو ستا مدد وکړي، او ولی ستا ملګری دی او رشته دار دی او پیژنګلو دی. چې الله جل شانو درنه لړو او د الله تعالی مدد د سره نشته، نه ستاسو خپل مدد کولی شي نه د پردې کولی شي. هغه چې منسوخ کو مونږه د یو آیت نه یا مونږه یې کو دی لره، مونږه راوړو په بهتر سره د دې نه یا په شان د دې. آیتات معلومه نه ده چې بېشک الله تعالی چې په هر یو څه باندې قادر دی. آیتات معلومه نه ده چې بېشک الله تعالی چې دی خاص د هغه لپاره بادشاهي د اسمانو د ځمکې ده، او نشته ستاسو لپاره
ما سوا د الله تعالی نه څوک دوست او نه مددگار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أم تريدون آياتاسو إرادة لري أنددي خبري تسألوا رسولكم چتاسو سوالو کے دا پیغمبر خپلنا کما سئل موسیٰ لکه څنګه چې سوال کړی شو د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دینا ومن يتبدل الكفر بالایمان او څوک چې بدل کې اخلي کفر لرا په ځای د ایمان فقد ضل سواء السبيل پس یقینا دی بیلاری شودنی غلارنا. ود کثیر خوخوی دیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم دا چې دی واړوي تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو د ایمان وروړلو تاسو نه کفارن کفرتا حسدن د وجه د حسدنا من عند انفسهم چې د نفسونو د دین ده من بعد ما تبینا رستو داینا چې ظاهر شو لهم الحق دیت حق فاعفو پس تاسو معافی کوئ واصفحو او تاسو درگذر کوئ حتی یأتی اللہ تردی چې اللہ تعالی راولی بأمره حکم خپل لرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چې دی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په دې آیتونو کې مؤمنانو ته خبرداری دی او تنبیه دی چې تاسو د اهل کتابو تایید سازشون نه ځان ساتئ. دی په مختلفو طریقو سره تاسو د دین اسلام نه اړي. کله به ستاسو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کی، کله به داسې طریقې سره سوال وکړي چې په هغې سره تاسو د خپل دین باره کې د پیغمبر باره کې بدظن شئ او په شک او شبهه کې مبتلا شئ. اهل کتاب چرې ستاسو دوستان نشي کېدی او ستاسو خیرخوا نشي کېدی. د دې مقصود دا دی چې تاسو ګمراهۍ ته راشئ او نیغه لاره پرېږدئ. د لومړني آیت مبارکه باره کې فرمایي چې یو پیره د یهودو علماو نبی علیه السلام ته ووایي چې دا قرآن کریم تا باندې لږ لږ نازلیږي، نو دا د موسی علیه السلام په شانتې په یو ځای تا ته ولې درنه کړی شو؟ څنګه چې موسی علیه السلام ته تورات شریف په یو ځای ورکړی شوی او په لسو تختو لیکلی شوی، نو تا ته دا قرآن کریم لیکلی شوی په یو ځای ولې درنه کړی شو؟ او دا سوال او دا تپوس دی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وړاندې وکړو. اوس په ظاهره کې انساني چاو واقعي کدا قرآن شریف لیکلی شوی په یو ځای نبی علیه السلام ته ورکړی شي نو اسانه به شي، یادول او ویل به اسان شي. نبی علیه السلام هدایت نازل شو او خبرداری وشو، تنبیه وشوه چې
چې تاسو د نبی علیہ السلام نه داسې تپوس کوئ مطالبه کوئ څنګه چې د موسی علیہ السلام نه مخ ستاسو مشرانو آباو اسلافو یعنې ستاسو نه مخکې د موسی علیہ السلام دا مطالبه کړې وه چې موسی علیہ السلام ته دې ویلو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مونږ په تا باندې ایمان نه راوړو تر څو چې مونږ الله تعالی مخامخ نه دی لیدلی. نعیم د موسی علیہ السلام نه یو بېجا سوال وکړو مطالبه وکړه تاسو هم د نبی علیہ السلام نه کشان مطالبه کوئ وام تريدون آیا تاسو اراده لرئ ام تريدون کې یا خطاب اهل مکه ته دی اهل مکه نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ ته بعضې معجزات او نښې مونږ ته وښیه یو نښه مونږ ته دا وښیه چې په مکه مکرمه کې مونږ ته نهرونه جاري کا لکه 15مه سپاره کې سورې اسراء کې به دې ذکر راځي چا ورته وی چې د مکې مکرمې دا غرونه دلته نه لرې کا چا ورته وی ته اسمان ته وخیږه چې مونږ تا ته ګورو او ته د اسمان نه یو کتاب لیکلی شوی راوړه چا ورته وی چې الله تعالی دې مخامخ راشي او فرشتې دې مخامخ راشي او ستا ګواهي دې وکړي نو قرآن کریم کې تاسو د نبی علیہ السلام داسې مطالبه کوئ څنګه چې د موسی علیہ السلام مطالبات شوي وو یا دا تريدون کې اشاره یهودو طرف ته ده چې یهودو نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قرآن کریم لیکلی شوی ولې در نه کړی شو څنګه چې موسی علیہ السلام ته ورکړی شوی و او یا خطاب مؤمنانو ته دی بعضې مؤمنانو دا تپوس د نبی علیہ السلام نه وکړو چیرې چې دا حکم ولې منسوخ شي لکه دا مخکې راعنا لفظ منسوخ شو او د دې په ځای بل لفظ راغی او بعض اوقات یو حکم منسوخ شي یو آیت منسوخ شي دا ولې دې حکمت څه دی نو دا تپوس ناروا او نامناسب نو یعنی مؤمنانو بطور اعتراض او اشکال دا تپوس د نبی علیہ السلام نه دی کړی د زړه د اطمینان دپاره کړی دی او قرآن کریم آیت نازل کو چې پیغمبر کله مناسب وګڼي نو په خپله به راته ووایي چې دا ردې وجې نه او تاسو د سوالونو دروازه مه کولاوهئ چې په هره خبره کې د نبی علیہ السلام نه تپوس کوئ څنګه چې د موسی علیہ السلام نه مختلف سوالات شوي وو ان تسألوا رسولکم دا چې تاسو سوال وکئ پوښتنه وکئ د پیغمبر خپل نه کما سئل موسی رسولکم یوی پیغمبر خپل نه نبی علیہ السلام چې څنګه مکی والو نبی دی دارنګې در یهودو نبیم دی رسولکم نبی علیہ السلام تمام مذاهب و تمام اقوام نبی دی چې چا په ایمان راوړو دا امت اجابت ته او چې چا په ایمان نه دی راوړی هغه د نبی علیہ السلام امت الدعوت ته نبی علیہ السلام د اهل کتاب نبیم دی د بنی اسرائیل نبیم دی د بنی اسماعیل نبیم دی اور تمام مذاهب و تمام اقوام پر روی زمین باندې چې څومره انسانان دي او تر قیامت پورې پیدا کیږي دا ټول نبی دی چې چا په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو کلمې ووایي نو دا په امت الاجابت کې داخل شو او چې دا چا کلمه نه ده ویلې ایمان نه دی راوړی نو دا په امت الدعوت کې داخل دی کما ان تسألوا رسولکم دا چې تاسو سوال وکئ د پیغمبر خپل نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیہ السلام نه من قبل مخکې د دې نه مخکې د نبی علیہ السلام نه د موسی علیہ السلام نه ډېر سوالات شوي دي نو تاسو د هغوی په نقش قدم باندې مزئ او دا بېجا سوال خړو پکار نه دی دلته د سوال نه منع کول نه دي خلک د پیغمبر نه تپوس کولی شي سوال کولی شي که په یو آیت باندې نه پوهېږي په یو مسله باندې نه پوهېږي او لکه ورته ذهن کې یو اشکال پیدا وي تپوس د پیغمبر نه کولی شي
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په مختلف موقعو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوالات کړي دي. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الانفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة. بلا سوالات قرآن کریم کی ذکر دی او صحابه کرام رضی اللہ عنہم د نبی علیہ السلام نه کړي دي. دلته د هغه سوال نه منع ده چې د کومې فایده نشته، بلا مقصد او بے فایدې سوال کولو د هغې نه منع ده، یا هغه سوال نه منع ده چې د پیغمبر د امتحان دپاره وي چې دا پیغمبر دی او که نه دی، یا د هغه سوال نه منع ده چې په هغه سوال سره د الله تعالی په احکاماتو کې تبدیلی راشي، چې د الله تعالی حکم دی بدل شي. داسې سوال د پیغمبر نه مه کوئ چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی ته دعا وکړه چې دا حکم دی بدل شي. داسې قسمه سوال به نه کوئ لکه څنګه چې موسی علیه السلام نه تپوسونه وشو، سوالات وشو، حکم رای چې غوا حلاله کړئ، نو پکار ده چې عمل یې کړی وي. نو قوم د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د غوا عمر څونه دی، رنګ یې څنګه دی، کار کسب کیو که نه کی. نو سوالات بار بار کولو، نو څه ضرورت دی سوالاتو کولو ته؟ خو چې پیغمبر درته وایي چې عمل وکړئ نو عمل وکړئ. نو داسې قسمه سوالاتو چې هغې نه بې ادبي راځي نو دا د پیغمبر نه مه کوئ. باقی تحقیقی سوالو حقیقت کې تاسو ته یو ابهام پیدا شو او یو اعتراض او اشکال پیدا شو، د هغې تپوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کولی شئ. ومن یتبدل الکفر، بستان العارفین کې لیکلي دي وی د ایمان مثالو د هغه چت دی چې د هغې 15 ستنې وي. نو فرق دا یو ستنې د سرو ده، بله د سپینو ده، او بله د اوسپنې ده، او بله د ګټې ده، او بله د کچه خښتو ده. نو دا عمارت به کله محفوظي چې دا 15 واړه ستنې محفوظي، او د سرو، د سپینو، د اوسپنې او د ګټې دا پیلرې خاصې مضبوطې دي، او دا چې کوم د کچه خښتو پیلر دی دا به بچ ساتي، نو الا یو باقي عمارت بچ کېږي به. که دا د کچه خښتو دا پیلر وغورځېدو نو ورو ورو د ګټو دا به وغورځېږي، بیا به د اوسپنې وغورځېږي، بیا به د سپینو وغورځي، بیا به سرو وغورځېږي. وی دغه رنګې وی ایمان چې دی د دې 15 پیلرې دي. یو پیلر د اخلاص دی، دویم پیلر د یقین دی، اولنی یقین، دویم اخلاص، دریم اداء الفرائض، فرائض به پوره کې او واجبات به پوره کې، دریم اتمام السنه، په سنتو باندې به عمل کې، او پنځم حفظ الادب، د ادب خیال وساتي. نو دا 15 پیلرې د ایمان دي، لومړنی یقین، دویم اخلاص، دریم اداء الفرائض، او دریم اتمام السنه، او پنځم حفظ الادب. اوس که یو سړی د یقین خیال ساتي، د اخلاص هم خیال ساتي، فرایض هم پوره کړي، سنت هم پوره کړي، لیکن ادب پکې نشته، نو خو چې دا ادب پیلر دی وغورځو نو سنتو ته به خامخا بیا غورځوي به، په سنتو کې به ستانه بیا کمزوري راځي. نو لومړنی ادب دی، یعنې د ادب پیلر به هم خیال ساتي به، چې کله د امت نه ادب ووتو نو د هغې د نحوست د وجې نه به د سنت پاتې شي، او چې سنت کله د انسان نه پاتې شي نو فرایضو دروازه کوله فرایض به پاتې کېږي به. نن سبا د خلکو نه ادب وتلی، ناروا او بیجا سوالات او د مذهب باره کې لبکشایي کول، او د پیغمبر باره کې د مذهبي آدابو باره کې هغه خوله کولا وهلو چې هر څه ووایي، نو دا بې ادبي راله. د بې ادبۍ د وجې نه سنت د خلکو نه پاتې شو. اوس یعنې مخامخ مشاهده کېږي چې د سنتو خلک خیال نه ساتي، هغه د فرضو نه علاوه چې کوم مخکې وروستې سنت دي چې څنګه مونځ وشي، نو که نوجوانان دي نو بار روان دي، او که مشران دي بار روان دي، او خاص کر د جمعې په ورځ باندې چې څنګه مونځ وشي نیم جومات خالی شي. آیا دا ټول خلک کور سنت کی؟
اره دی اهتمام ټول خلک کی چې دا کم بار روان دي او سنت نکی نوجوانان او مشران ټولو دا رو معلومیږي دا چې دین ادب په خاطر لري سنت نو اوس لړلو او ورپسې دریم نمبر د ادا الفرائض فرائض وتن پاتې کیږي با فرائض موضوع ودینه پاتې شي او ورپسې سلام نو بیا اخلاص ته نه چې اخلاص ولنو پسې بیا یقین نه چې یقین لرنو بیا اسلام اډو پاتې نشو نو دا حفظ الادب ادب دلته کې صحابه کرام ته چې تاسو ګورئ د نبی رسول الله والسلام نه داسې یو بې فایدې بلا مقصد تاسو نه کې چې دا څه مقصد نشته ایا یې بې ادبي راځي ومن يتبدل الكفر او څوک چې بدل کې اخلي تبدل کې معنا اغستلو معنا پرته ده ومن يتبدل او څوک چې بدل کې اخلي سو الکفر کفر لرا نو د سبا ځای باندې بل ایمان د ایمان په ځای باندې یعنی څوک چې ایمان پریزي او کفر واخلي نو دا شو فقط دل سواء السبیل پس یقینا دی بیلار شو دی گمراه شو سواء السبیل د نیغ لارنا سوا پرلې کې مینس توي او السبیل لار توي د لارې مینس دا کنایره د نیغ لارنا دیر نیغ لارنا وړېدو نو چې وړېدو نو خطا شو گمراه شو هلاکت ته ورځېدو او یتبدل الکفر بالایمان نو مطلب ایمان نه وروړلو ایمان شته دی دته مه ته دی ته روړی شي قبلوري شتی نه قبلې نو ګویا کې تا ایمان پریښود او کفر دی واغستو ود کثیر من اهل الكتاب دوست غړي ډیر د اهل کتابونه اهل کتاب دا خبر ډیر خوخي چې اے مؤمنانو تاسو د ایمان نواړي کفر ته ناوی دا خبر ډیر خوخي دی په دې کوشش کې لګیا دي چې په اوسه طریقې سره تاسو د ایمان نواړي اصلیت کې چې کله د احد جنگ وشو د احد په جنگ کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ډېر لوی نقصان وشو د نبی علیہ السلام ته په خپل ډېر لوی تکلیف ورسېدو او یا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شو او ډېر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم زخمیان شو یو ناشنا د غم کیفیتو د منافقان خبرې بل طرف ته وي نو فنحاس بن عزورا او زید بن کیسو دا دو د یهودو عالمانو دی دوارو او نور یهودیان وسرو د دې ملاقات عمار بن یاسر رضی الله عنه او حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ سره شو نو دی یهود وتوی وی علم تروا ما اصابکم تاسو نکتل یتاو سرسو شو د احد په دې جنگ کې تاسو سونه غټ مصیبت در رسیدو وی دا تاسو مصیبت در رسیدل د علامت د دې چې تاسو په حق باندې نه او استاو دا دین په حق نه دی او نام دا پیغمبر په حق باندې دی او ورته وی زمونږ دین تراشه زمون په دین کې جنگونه هم نشته او شکست هم نشته او د امن او امان دین دی نو عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته وی ودارا ته وایا چې دا عهد ماتول څنګه دی کیف نقض العهد فیکم استاسو په دین کې استاسو په مذهب کې وعده خلافی کول څنګه دی یا چې چا سره دی عهد کړی او بیا مات کې نو دی وته چې زمون په دین کې د عهد ماتول ډیر لوی ګناه دی چې ردی نه لوی ګناه بل رښتې نه عمار بن یاسر رضی الله عنه ته وی ما نبی رسول الله سره چې کله بیعت کو نو ما دا عهد کړو چې تر څو ژوندې ما زبد نبی رسول الله نه انکار نکوم او په اثر به کفر نکوم ما هو عهد کړی دی نو کزا خپل عهد ماتوم بیا خو ستاسو په لیدم ډېر لوی ګناهګار یم ستاسو دین ته به څنګه راشم بیا نو د یهودو وی صبا عمار وی عمار خو بالکل زمو دین ته اړو راځي نه یې موږ دغه بالکل نو امید شو دی خو زمو دین ته نشي راتلی
نو بیا حذیفه من الیمان ته تو وایا ستا څه خیال دی؟ نو حذیفه رضی الله عنه ورته وی رضیت بالله ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبالکعبة قبلة وبالمؤمنین اخوانا. ناشنا جواب ورکو زه د الله تعالی پر رب کېدو راځم چې الله تعالی زما رب دی او نبی علیہ السلام زما نبی ری په دې خبره خوشاله او راضی ما او اسلام زما دین دی او قرآن زما د پر امام او پیشوا او قانون نه او خانه کعبه زما قبله ده او تمام مؤمنان زما ورونه دي د په دې ټولو خبرو خوشاله ما. نو د یهودو وی و الہ موسی وی د موسی علیہ السلام په الہ دې زمونږه قسمی لقد اشرب فی قلوبکما حب محمد صلی الله علیه وسلم. استاسو په دې زړونو کې خو د نبی علیہ السلام د مینه سمس کولی شوې ده گویا که د نبی علیہ السلام د مینه چا شربت جوړ کړی تاسو باندې سکول لرئ تاسو خو د نبی علیہ السلام نه سره اورئ نه بدزن کیږئ نه. دی تیرا روان شو نبی علیہ السلام ترالو او نبی علیہ السلام ته ټول واقع بیان کړه. نبی علیہ السلام ته هم لقد اصبتما وافلحتما تاسو ډیر ټیک جواب ورکړی دی او کامیاب شئ په خپل خبره کې. هغې خو تاسو بدزن کولې زمانه او د دین باره کې او الله تعالی تاسو په خپله داسې جوابونه ورکړو چې هغې ستاسو نه سره نا امیده شو. آیت مبارکه کې دا بیان کی ود کثیر ود معنی مینا کول او دوست ګڼلو دوست ګڼي کثیر من اهل الكتاب ډیر د اهل کتابونه څه دوست ګڼي لو یردونکم دا خبره دا لو مستریه ده دا چې واړي دي تاسو لره یا دا لو تمنا یری کاش چې دی واړي تاسو لره من بعد ایمانکم رستو د ایمان راوړلو ستاسو نه تاسو ایمان راوړی د ایمان نه پس تاسو کفارن کفر ته اړولو دا خبره دوست ګڼي چې تاسو کفر ته واړي او دا کفر ته اړول د دې وجې نه دی چې ګڼې تاسو دې سره څه تکلیف رسولی دی یا دې سره هم څه زیاتې کړی دی بلکې حسدن د وجې د حسد نه د دې په زړونو کې خود به خود دا حسد پیدا شوی دی چې دا مؤمنان ولې په نیغه لاره باندې دي. من عند انفسهم دا صفت د حسدن نه دا حسد د دې په نفسونو کې خود به خود پیدا شوی دی تاسو ورسره څه زیاتې نه کړنه ذاتیات ورسره. من بعد ما تبین رستو داینا چې ظاهر شو لهم دیتا دی اهل کتاب تا الحق حق خبره ان دا حسد د زید او د عناد د وجه نه دی. دی خپویږي چې مونږ په غلطه باندې یو خپویږي چې دین اسلام بر حق دی او نبی علیہ السلام حق نبی دی خو بیا د زید او د عناد د وجه نه تاسو سره حسد کی. نو فی الحال دی ته سزا مه ورکوئ مو ته تکلیف رسوئ بلکې فعفو پس تاسو معافي کوئ وصفه او درگذر کوئ. دی وخت د جهاد حکم نو راغلی د جهاد حکم وخو مکی والو سره او یهودو سره د جهاد کولو اجازت نو ملو شوی. فی الحال یهودو سره جهاد مکوئ د دې خلاف توره مه استعمالوئ ځکه دی وخت تاسو کافران سر بر سر پیکار یې او دلته یهودو سره جنگ شروع کې نو په دوه ځایه جنگ کول به یو ټیم کې ګران شي. فی الحال دې سره لا سوای ما د دې به خپل ټیم راشي بیا الله جل وروسته حکم راولېږو نو بنو نذیر جلا وطن کړو خیبر ته ولېږل د مدینې نه او بنو قریظه قتل کړو د دې نوجوانان قتل شو او د دې زنانه وینځې شوې حتی یاتی الله تر دې چې الله تعالی راولېږي اسی اتا یاتی من راتللو الله تعالی راولېږي بأمره حکم خپل لرا او حکم مراد دک دی چې بنو نذیر جلا وطن کې ویلېږي خیبر ته او دا بنو قریظه قتل کې.
دلته رای فاعفو واصفحو. د فاعفو مطلب دا دی چې دې له سزا مه ورکوئ، توره ورپسې مه رالئ، په لاس او پښو یې مه وهئ. او د واصفحو مطلب دا دی په خوله یې ملامته کوئ مه، په خوله ورته بد رد مه وایئ. نو په خوله ورته هم بد رد مه وایئ او په لاس او پښو یې مه وهئ. البته ډکې ورته د نفرت په نظر باندې ګورئ، په ډکې به خوشحالي نه کوئ، ځکه د کافر په کفر باندې خوشحاله کېدل د خپله کفر دی. د کافر کفر ته د نفرت په نظر باندې ګوري، خو فی الحال د لاس او پښو استعمال مه کوئ. ان الله بېشک الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. الله به تاسو له په دې باندې قدرت درکړي او دې له به تاسو سزا ورکړي په خپل ټایم باندې. آیا تاسو اراده لرئ دې خبرې چې تاسو سوال وکړئ د پیغمبر خپل نه، لکه څنګه چې سوال کړی شو د موسی علیه السلام نه مخکې ردې نه؟ او څوک چې بدل کې واخلي کفر لره په ځای د ایمان، پس یقینا دې بې لارې شو د نیغې لارې نه. دوست کړي ډېر د اهل کتابونه دا چې دوی واړي تاسو لره رستو د ایمان ستاسو نه کفر ته د وجې د حسد نه د نفسونو د دینه. پس تاینا چې ظاهر شوی دي ته حق، پس تاسو معافي وکړئ او درګذر وکړئ تر دې چې الله تعالی راولېږي حکم خپل لره. بېشک الله تعالی په هر یو څه باندې قادر دی.